تلاوت کول دا لوی عبادت دی ورونو. کتابونو کې راځي چې کوم انسان تلاوت کوي د خولې نه یو نور او رڼا روانوي. نور او رڼا د خولې نه خېږي. موږ یې نه یو ډېرې خبرې موږ نه یو هغه شته. دوزخ موږ یو نه، خو دوزخ او جنت شته. الله موږ یو نه یو په دنیا کې، انشاءالله په آخرت کې بیا یو. ټول وایي انشاءالله. د الله دیدار دا لوی نعمت دی، الله موږ او تاسو ته راکړي. خو شته دی نو دارنګې قاري مبارک د خولې نه چې کومه رڼا ځي هغه موږ نه یو، خو دا شته. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي چې کله یو سړی تلاوت کوي د خولې نه رڼا ځي. یو صحابي راغی نبی علیه الصلاة والسلام د الله تعالی حق پیغمبره ما بیګا تلاوت کاوه او په دې تلاوت کې زما خواته اس ولاړو. د اس به چې کوم دې ټوپونه وال اس په ټوپ که زما سه ماشوم را سره و په دغې کې ماشوم د ماشوم باندې به زیره د ما به تلاوت بس که چې بیا مې تلاوت شروع کړو بیا به اس ټوپونه شروع کړه بیا مې تلاوت ایسته بس که. الله پیغمبره خوشخوره باندې په دې وجه ګډه وړه ووته چې تلاوت سمې ډېر شوق و تلاوت رانه وران شه. نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي وایي تا ته پته وه چې دا ولې دې اس ټوپونه وال؟ وایي ما ته پته نه وه. وایي دا یو سکینه یو رحمت دی د الله تعالی دا په تا باندې نازلېده. ته په رحمت کې پټ وې چې تا تلاوت کاوه او هغه فرشتې او هغه انوارات چې راتله نو د اس په ټوپونه وال د خوشحالۍ نه هغې ته تا به تلاوت کړی وې په دې کې چې کوم دی نو او په سهاره پورې تا تلاوت کړی وې نو دا کوم فرشتې چې نازلې شوي وې دا به ما دې صحابو ته ښودلې وې چې دا فرشتې دي دا قضیې به ما ایساري کړې وې. دا فرشتې د مجلسونو ترونو حاضرېږي. ګوره تاسو تجربه وکړئ د قرآن مجید په ختم کې څومره دا زړه خوشحالی دا فرشتې دې ته حاضرېږي. د فرشتو د برکت الله تعالی خوشحالي خلکو له ورکوي. دا تلاوت برکات دی. او بلې دا لیکل دي کتابونو یو سړی دی هغه همیشه تلاوت کوي که دی ختم بوډا شي خو د دماغ باندې خرابېږي. تاسو تجربه وکړئ په دې علاقه کې چې کوم سړی ډېر تلاوت کوي که د عمر 100 کاله ولې نه یو نیم 100 کاله عمر یې ولې نه 200 کاله الله تعالی چاله ورکړي لیکن د دماغ به برابر وي سترګو نظر به برابر وي. دا قرآن یو برکت دی ورونو. ځینې کس چې بوډا شي دماغ یې کمزوري شي نبي علیه السلام داسې عمر نه پناه وغوښتله الله تعالی داسې عمر نه مې وساتي چې دماغ مې کار پرېږدي وان ارد الى ارذل العمر یا الله تعالی داسې عمر نه مې بچ کړي چې دماغ مې مکمل کار نه کوي. لکه دا عمر څه نسل دنیا کې لږ تکلیف عمري بچي خدمت وکړي خو ته خدمت ونه کړي نو خامخا هزار کې بیا دغه کېږي. نو خو د کوم سړی چې قرآن شریف څه شوق یې د دماغ باندې خرابېږي. دویم ویزکیهم دی بر شرک او د کفر نه پاکوي. د بزرګانو سره تعلق ساتل بزرګان دغه کار کوي. ګور یو انسان که نیک هم دی لیکن په دې انسان کې تکبر خامخا راځي. دی یو ګناهګار ته په سپک نظر باندې وګوري په دې وجه الله تعالی د ده نه هغه ټول نعمتونه لري چې ګناهګار ته په سپک نظر باندې نه ګوري. یو ګناهګار انسان دی کېدای شي توبه وباسي الله تعالی جنت ته بوځي او که ته ډېر هم نیک او ډېر تهجد ګزار او تلاوت کوونکی او ډېر سخاوت کوونکی یې خو که لږ تکبر درکې راغلی شي زه ښه سړی یم کېدای شي دا نعمتونه الله تعالی واخلي ته دوزخ ته الله تعالی واردوي. په دې کې ته یو دوه مختصر واقع بیانوم. بني اسرائیلو کې دوه کسان په لار باندې روان وو یو ګناهګار او یو نیک و. دا نیک انسان چې و نو د ګناهګار نه وروسته شاته روان و د ده څه غبرګ نه ته د ګناهګار ورته وویل چې هلکه زما څه غبرګ ځه ویل نه نه ته جهنمي یې ستا څه غبرګ نه ځمه ته جهنمي یې. په دې کې د الله تعالی شان ته ګوره دا دواړه وفات شو. چې وفات شو یو عالم خوب ولیده په خوب کې ګوري هغه ګناهګار هغه ډېر زیات د الله تعالی هغه نافرمانه انسان په جنت کې ګرځي او کوم چې ډېر نیک په دوزخ په منځ کې پروت دی. نو دی الله تعالی ته وایي چې یا الله تعالی دا یو خو ډېر نیک انسان و دا بل ګناهګار و دا نیک جنت دوزخ ته تللی دی او دا ګناهګار جنت ته دا ولې. نو هغه خوب کې ته الله تعالی فرمایي وایي دا کوم چې نیک و ده لږ تکبر وکړه او د انسان ته یې وویل چې دوزخي ته ستا څه خبر نه ځم ته دوزخي او ته جهنمي یې. وایي ما وویله چې زه خو یو رب یم او یو بادشاه یم ته ولې زما بندګان زما د نعمتونو د جنتونو نه محرومه کوې زما بندګان مه محرومه کوه. ما توبې توفیق دا ګناهګار له ورکړه هغه توبه وویستله هغه نیک شه او دا بل چې نیک و ده تکبر وکړه سپکې یو انسان ته وکتل دی مې د ایمان نه خلاص کړه. الله دې موږ داسې مرګ نه چې کوم دی نو وساتي. ګوره تکبر مه کوه که ته نیک هم یې نو په نیکۍ باندې مغروره کېږه مه هغې سره هم توبه او استغفار وهه او کوم چې ګناهګار دی هغه دې نه امیده کېږي هغه چې کومې توبه وباسي الله بیا معاف کړي. بل یې لیکلي دي مولانا زکریا رحمت الله تعالی علیه و یو شرابي انسان و ګناهګار ډېر ګناهګار و. ماښام نه ملګري راټول کړه ملګري سره ناست و دا شرابیان
جنس با جنس پرواز کند کبوتر با کبوتر باز به باز وای هر انسان د خپل مرګري سره لګي کوتره د کوترې سره جو باز باز سره لکه مطلب چې دنیا کې انسان څنګه یې اخشن مرګري خوخي علماء سره تعلق ساتي سي ارسه د خپل مرګري سره تعلق ساتي نو دې شرابي مرګري راټول کړ شراب ټیمو ما خام ټیمو چې شراب یې سي ګلاسونه ډکله نو یو غلام ته وی چې ورشه لکه فروټ راوړل د بازار نه چې دا فروټ مخکې موږ وخورو وروسته شراب وڅښو موږ به دا شراب نه نشه کوي او خرافۍ به ډېر نه دا غلام چې 4 روپۍ ورکړي په هغه زمانه کې 4 روپۍ غټ شی و لکه دا چې مثال یو 100,000 روپۍ اشاره ورکړي دومره زور و دا غلام په دې لار باندې روان و یو بزرګ په لاره کې ولاړ و منصور ابن اعمش رحمت الله تعالی علیه دا یو بزرګ و دې بزرګ چانده کوله دا بزرګ خلکو ته لګیا او خلکو ته وایي لږ لږ چانده راکړئ 4 روپۍ مال راکړئ دلته یو فقیر دی او دغه کور کې ډېر زیات خوراک څه شی نشته یو 4 روپۍ پکار دي که چا ماله 4 روپۍ د غریب لپاره راکړئ زه به ورته 4 دعاګانې کوم او هر دعا به انشاءالله قبلېږي هر سړی به راته وایي سبا وخته د غلام سوچ وکړي چې راشه ښه مقرر بزرګ راته 4 دعاګانې کوي پیسې خو پردی دي خو زه به خپلې بیا ورکړم راشه 4 روپۍ له ایسته ورکومه نو دې غلام 4 روپۍ ورکړې دې بزرګ له ویل دا روپۍ واله د الله په نوم باندې دې غریب بیا ورکړه چې روپۍ له 4 ورکړې روپۍ خو خپلې نه وي خو شرابي وي پردی وي نو دا بزرګ ته فرمایي وایي تا خو د یو غریب حاجت پوره کړه 4 دعاګانې ته کوم خو کومه دعا ته وکړم اوس یې ته راته وایه چې هغه دعا ته وکړم عبدالرحمن را فرمایي چې په یو نظر تر عرشه پورې راسي ما لیدلی دی رفتار درویشانو او لکه مرګه لکه بازار وي په مزار درویشانو بزرګانو ناشنا حالت کوم وخت ته دعا وکړه او رنګ ته ټول عمر بیا په رنګ کې رنګ ګرځي نو دا غلام ته فرمایي 4 دعاګانې راته کوي اول دعا خو راته دا وکړه چې الله مې له غلامۍ نه خلاص کړي ویل زه الله د غلامۍ نه خلاص کړم د انسان غلامي ډېر ګران کار دی ورونو الله ته هر مسلمان وساتي پوز او افسینۍ خو چې په کوټه کې ناست وي نو خامخا تا ته به تکلیف وي دا رنګ د خانانو سره کوم خلک اوسېږي هغه نه تپوس وکړه چې کوم خلک د خانانو غلامان دي ښځې له چې کومې صفیه کې ته بیا سړي له مزدوري کوي هله په کوټه کې وخت دی انسان د غلامي مه غواړه د الله غلامي غواړه د الله غلامي ښه ده یو سوال راته ویل دا وکړه چې الله مې د انسان د غلامۍ نه خلاص کړي ویل زه الله یې د غلامۍ نه خلاص کړه ویل دویمه دعا ته څه وکړم ویل دویمه دعا راته دا وکړه چې زما دا مالک الله دې شرابو نه خلاص کړي او دې ګناه نه توبه وباسي ویل زه ستا مالک ته الله تعالی د شرابو نه وساتي او الله دې نیک کړي الله باچا ذات الله ورته توبې توفیق ورکړي ویل درېیمه دعا ته څه وکړم ویل درېیمه دعا راته دا وکړه چې د دې روپو په بدله کې الله په دنیا کې مال دې ښه بدله مال راکړي چې خلک وویني چې زما د الله په نوم غیرت وکړي چې الله تعالی ماله کومه بدله راکړه وایي زه الله تعالی د 4 روپو په ځای باندې ډېر مالدار کې حلال ویل څلورم سوال راته دا وکړه ای بزرګه چې ما او تا او زما دا شرابي مالک او دا ټول شرابیان چې څومره ناسي دا الله تعالی نیکان کې ټول یو ځای جنت ته انشاءالله د قیامت ورځ باندې راړ شو ویل زه الله تعالی دې وکړي چې موږ ټول یو ځای جنت ته راړ شو دعاګانې وشوې دی تش بېرته راغی روپۍ خو لاړې فروټ هم لاړه هر څه لاړه دی چې واپس بېرته راغی نو دې شرابې دې تپوس وکړه هلکه تا خو فروټ رانه وړه ولې لیټ شوې او دغه دې رانه وړه فروټ یې رانه دا ولې ویل که قارېږې راته نه نو زه به ته لږه مختصر خبره وکړم ویل ویې کار راټوله واقعاتو بیان کړي دا رنګه یو کس چانده کوله بزرګو دا حالت ما پیسې وکړې دعاګانې راته 4 وکړې ویل کومې دعاګانې ته کړې وې اول دعا دا وه چې الله دې تا له غلامۍ نه خلاص کړي ویل زه آزاد مې کړې له غلامۍ نه خلاص شوې آزاد ګرځه په تا باندې زما هېڅ هم نشته آزاد شوې ویل دویمه دعا څه وه ویل دویمه دعا دا وه چې داسې دعا وکړه چې الله تعالی زما دا مالک د شرابو او د ګناه نه بچ کړي ډېر خوراکونه مې د لاسه کړي دي چې زه جنت ته روان یم او زما مالک دوزخ ته روان دا مې خوښه نه ده دا مې د شرابو نه بچ کړي نو حکم یې وکړ ویل دا ګیلاسونه ټول مات کړئ او شراب واړوئ شراب یې ټول واړول هغه یې ګزار کړل توبه یې وایستله ویل درېیمه دعا ته کومه کړې وه ویل درېیمه دعا دا وه چې الله تعالی له دې پیسو په بدله کې ماله نوره بدله راکړي ویل زه 80,000 روپۍ ویلې کړې ویل 80,000 روپۍ زما نه مال نه دې غلام له ورکوي 80,000 روپۍ په هغه وخت کې داسې وي لکه دې وخت کې چې یو 50-60 لکه روپۍ دومره زورې وو 80,000 روپۍ له ورکړې ویل بله دعا کومه وه ویل بله دا وه چې د قیامت ورځ الله تعالی یو ځای جنت ته بوځي ویل دا زما واسې خبره نه ده دا الله کار دی بس 3 کاره موږ وکړو نور کار د الله دی د شپې کله اوده شه خوب یې ولیده په خوب کې ییني الله تعالی ته فرمایي وایي ای شرابي ته یو شرابي وې خو دعا باندې رنګ شولې د بزرګه 3 کارونه ستا په وس کې غلام آزادول
دغه رنګې چې کوم دی نو هغه له پیسې ورکول او دا ستا په وس کې وو او توبه ایستل توبه دې مو ایستله او دا جنت ده د الله وایي زما کار دی انشاءالله د قیامت ورځ باندې دغه بزرګ منصور ابن عمشه او ستا دغه غلام او دا ټول شرابي ملګري چې څومره دي د ټول له ما توبې توفیق ورکړل ټول به انشاءالله د قیامت ورځ باندې جنت ته ځي ټول وایه سبحان الله نو د دې وجې نه